په دریو قسمونو سره دعاګانې قبلیږي. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله مبارک فرمایل چې کله یو مسلمان د خپل رب نه دعا کوي او په دغه دعا کې د قطع رحمی یا د ګناه طلب نه وي، نو الله جل شانه دغه دعا ورته په داسې قسمه قبلی په دریو طریقو سره. قطع رحمی د یاد ساتئ، یعنی داسې دعا بنده ونه غواړي چې په هغې کې دا ووایي چې یا الله د پلاني خپلوانو یا د پلاني رشته دارو سره زموږ خفګان راولي، یا الله موږ نه اخلاص کړي یا موږ ته اخلاص کړي. یعنی قطع رحمی د دې طلب پکې نه او د ګناه طلب پکې نه، یعنی د ګناه طرف ته سوال پکې نه وي چې الله دا پلانې ناجایزه کار دی، داسې د هغې طلب پکې نه وي، نو الله جل شانه دغه دعا قبلی په داسې انداز کې، یا خو دغه دعا فوراً د ده په حق کې قبوله کړي، او یا دغه دعا د ده دپاره د آخرت ذخیره وګرځئ. یعنی دنیا کې یو مسلمان دی د الله نه دعا غواړي، که دغه دعا قبوله نشوه دی دې پوه شي چې الله جل شانه دغه دعا زما دپاره د آخرت ذخیره وګرځوله، یعنی د آخرت د قیامت په ورځ د حساب کتاب په وخت کې به د دغې دعا بدله درته ورکړی شي. او دریم نمبر، یا به د دغې دعا غوښتو په بدله کې چې په دنیا کې قبوله نشوه، د دې په بدله کې به الله جل شانه دې د یو مصیبت او غم او تکلیف نه چې دی دا محفوظ کړي. موږ تاسو دعاګانې غواړو چې دعا قبوله نشي، یا زموږ دعاګانې نه قبلیږي، هر چاته سر ټکو دعا غواړم او دعا نه قبلیږي، دا واغه نو داسې نه دی ویل پکار. دا حدیث چې زمونږ استاسو مخې ته راغلی، نو زمونږ استاسو په ذهن کې به درې خبرې، یا خو به زمونږ استاسو دعا فوراً قبلیږي، او یا دا به الله جل شانه زمونږ دپاره د آخرت ذخیره ګرځئ، او یا به د دې په بدله کې الله جل شانه زمونږ او تاسو نه څه مصیبت غم او تکلیف دا لرې کوي. ځکه موږ او تاسو د خپل خیر او شر نه دا نه یو خبر. الله علیم بذات الصدور دی، الله چې دی على كل شيء قدیر دی، نو په هر څه باندې قادر مطلق ذات دی، په هر څه باندې پوهیږي، د هغې مطابق زمونږ استاد سره به الله جل شانه معامله کوي. صحابه کرامو یا رسول الله بیا خو موږ ډېر زیاتې دعاګانې غواړو، نو رسول الله مبارک ورته وفرمیل چې بالکل تاسو دعاګانې غواړئ، او په دې کې د اولنۍ خبرې چانس ډېر دی، یعنی اکثر چې دی خپل الله جل شانه زمونږ استاد دعاګانې دا ډېرې زیاتې قبلوي، او که چېرته قبولې نه شوې نو دغه دوه خبرې به یا به د آخرت ذخیره وي، یا به په دنیا کې د هغې په بدل کې زمونږ تاسو نه مصیبت غم تکلیف دا لرې کوي. نو دعاګانې غواړئ، هر وخت یې غواړئ، په هره موقع باندې د دعاګانو اهتمام کوئ. په دریو قسمونو سره دعاګانې قبلیږي. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله مبارک فرمایل چې کله یو مسلمان د خپل رب نه دعا کوي او په دغه دعا کې د قطع رحمی یا د ګناه طلب نه وي، نو الله جل شانه دغه دعا ورته په داسې قسمه قبلی په دریو طریقو سره. قطع رحمی د یاد ساتئ، یعنی داسې دعا بنده ونه غواړي چې په هغې کې دا ووایي چې یا الله د پلاني خپلوانو یا د پلاني رشته دارو سره زموږ خفګان راولي، یا الله موږ نه اخلاص کړي یا موږ ته اخلاص کړي. یعنی قطع رحمی د دې طلب پکې نه او د ګناه طلب پکې نه، یعنی د ګناه طرف ته سوال پکې نه وي چې الله دا پلانې ناجایزه کار دی، داسې د هغې طلب پکې نه وي، نو الله جل شانه دغه دعا قبلی په داسې انداز کې، یا خو دغه دعا فوراً د ده په حق کې قبوله کړي، او یا دغه دعا د ده دپاره د آخرت ذخیره وګرځئ.